بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ موضوع د هغه جنکو او هغه زنانو دپاره ده چې د چا حمل شوي وي او د حمل نه بعد د ځینو زنانو یا د جنکو بلډ پریشر کمیږي او د ځینو زیاتیږي. نو دا ولې کیږي؟ دا یاد ساتئ چې هر کله د یو جنۍ حمل وشي نو په هغې کې دا علامات د ځینو زنانو وي، د چا زیاتیږي او د چا کمیږي. نو لومبي دې کې دا کار پکار وي چې دې کې CBC د وینې دا ټیسټ لازمي کوي چې آیا ستاسو د CBC کې د وینې HB لیول ډیر زیات کم شوی خو نه دی یا پلیټلیټ ډیر زیات کم شوی خو نه دی. هغې کې د دې پته ولګي. دویمه خبره دې کې دا وي چې دې کې خامخا بیا دې سره LFT لیور فنکشن ټیسټ دا ټیسټ هم کوي. نو د دې بیا ډېرې زیاتې فایدې وي که نه چې که چېرې ستاسو د وجود ګرمایش سیوا شوي وي نو دا د هغې د وجې هم کېږي، او که چېرې ستاسو دا بیلروبین زیات شوي نو د هغې د وجې هم دا چکرې راځي، زړه خرابېږي. دویمه خبره دا همیشه دپاره یاد ساتئ چې د کومو زنانو حمل وشي نو تر 3 میاشتو پورې میکسیمم دا الټۍ لږې لږې راځي خامخا. بل دی کې د چکر راتلل، چکر په ځینو زنانو ډیر زیات راځي، یا خوب ورته ډیر زیات راځي، یا بېدمي یې ډیره زیاته وي، یا دا هر څیز په انتهایي بد لګي. ځینو زنانو له خوب ډیر زیات ورځي، بار بار الټۍ ډیرې زیاتې ورځي. نو د دې دپاره بهتره بیا دا وي زه تاسو ته دې کې 2 نسخې ښیم. دا تاسو چې کله تاسو ته دا مسلې راشي دا د پریګننسي والا دپاره دي. لومبۍ خبره دی کې دا وي که چېرې ستاسو الټۍ ډېرې زیاتې وي نو 2 دانې املي او 2 دانې آلو بخاره دا ځان له اوبو کې واچوئ، 1 ګنټه 2 د خوشتي وي، هلکه شان مالګه پکې واچوئ او دا اوبه وڅکئ. نو دې سره به هم ستاسو دا زړه چې کوم وي دا لږ مضبوط شي او ډېر زیات به ښه وي. ځینې زنانه داسې وي چې هغوی له املي آلو بخاره همدقسې ډایرکټ وجوئ او هغه وجوې لږ ساعت وجوې هغې سره به هم ډېر زیات ټیک یې. بیا دویم دی کې دا وي که چېرې ستاسو ورسره BP لو کېږي ډېر زیات نو هغې کې بیا بهتره دا وي چې داسې لږه شان مالګه او ورسره لیمبو کاغذي، دا ګوړو کې چې کوم کاغذي لیمبو وي دا یو نیم ګلاس اوبو کې واچوئ او دا ګوټ ګوټ لږ لږ څکئ، په یو ځای مه څکئ، هلکه شان اوس کې ای سره به مړه خږي، د 7 منټه بعد بیا یو وړوکې شان ګوټو کې. دې کې دا قدرتي یو عمل دی او چې حمل وشي نو د حمل دوران کې دا مسلې د سپغوس د وجې په معده کې راځي او دا قدرتي طور وي، لکه دې کې د چا ګناه نه وي. ځینې زنانه داسې وي چې دی تر 9 میاشتو پورې الټۍ وي، ځینې زنانه داسې وي چې د هغې له د سر اړ الټۍ نه وردي. نو دا د هر وجود خپل مزاج وي. دویمه خبره تاسو ته ما لومبي آغاز کې کړې وه چې تاسو د دې د وینې د کمي دپاره CBC وکړئ چې هغې کې د وینې کمی خو نه دی. نو که چېرې ستاسو د وینې کمی وي نو تاسو له بیا بهتره دا ده چې تاسو یو چکندر والی دا نیم چکندر 1 ګلاس 1.5 ګلاس اوبو کې د دې جوس جوړ کې چې چا بلډ پریشر کمیږي ای به پکې مالګه اچي او چې د چا های کېږي ای به پکې مالګه نه اچي. دا روزانه 10 بجو ټیم کې روزانه 1 ګلاس سکل سټارټ کې نو ستاسو به د وینې بغیر د څه دوایانو نه قدرتي طور به برابر وي. دویمه خبره دی کې دا وي که تاسو فولیک اسید وغیره ډېر زیات استعمالوئ د هغې په نقصاناتو کې لومبی نقصان دا وي چې د بیبي د ماشوم ګروت زیات وشي نو هغې کې بیا اپریشن پکار وي. او چې تاسو دا جوس قدرتي څیزونه استعمالوئ نو دې سره به الله تعالی ډېر زیات فضل کوي، بیبي به هم ټیک وي، د زنانه HB لیول به هم ټیک وي او د اپریشن ضرورت به هم نه کېږي او نارمل ډیلیوري به کېږي. چې د کومو زنانو ورسره بلډ پریشر انتهایي زیاتېږي هغوی به صرف او صرف سپینه زیره او شین لاچي د دې کاوه سټارټ کړي او عام حالت کې د بیا د پیو لسی ډېره زیاته څکي. نو دې سره به ډېر زیات الله تعالی خپل فضل وکړي. که د دې باوجود هم د الټو تکلیف زیات وي یا د HB لیول کم وي نو زما د موبایل نمبر دی 0333 91 38 479 033 9138 479 په دې باندې رابطه کوئ. الله به خپل فضل کوي. زموږ مین دواخانه نوشهره کینټ فلاینګ کوچو اډې سره ده. دویمه دواخانه زموږ په قمبر بایپاس مینګاوره سوات کې ده. هلته زه د هرې میاشتې لومبي اتوار ته ځم چې چاته څه مسلې ډایرکټ کال کوئ. الله تعالی به خپل فضل کوي انشاءالله. السلام علیکم.